ابو عظیم ته دغه سوال وکړ وخت خلیفه ورته وویل خلکو ته وویل ابو عظیم ته ویل هو تابعی ده خلکو ته ویل هو دا چا ورته چې د خلکو ته ویل چې مدینه کې څوک تابعین شته چې عالم او ویښه دانشور وای هو ابو عظیم شته وای ابو عظیم راوغواړه انو سرکار امر ابو عظیم صاحب راغی ابو عظیم صدای حال کې سیزما لمرګ ډاریزم لمرګ ډاریزم دا څه وجه ده ابو عظیم توای اول خور توای وای ډیر بے وفای دا د وخت خلیفه ور توای وای بے وفای ور دام خلق ترسوی د زموږ د ملنګ مخلوق چې ترسوی ده دا عجب خلق و ابو عظیم ته ویل خلیفه صاحب ډیر بے وفای ټول خلیفه ما ته بدار اوشه د بے وفای وجه وای زرا غلی یوم ترا نغلی دوز ما واستاف مخ کی تعلق نه وسره مخ کی تعلق وای نو زه به دراتم حال به مې سره کولای زه تر غوښته امرالم کته ما وای غوښته زه ملنګ سره ما سره سره بیا ورته سی ابو عظیم زله مرګ ډاریزم دا وجه راوشه ابو عظیم ټول مرګ خو په خپل ډاری جتا په آخرت جوړ کړی نه د وران کړی دی دنیا کې خوشاله وای دنیا خو آباد کړي ځکه ځړ نه غواړي چې لاړ شي دنیا دې آباد کړي د وخت ور کړی دا ځان ته دې مالات جوړ کړي دي چې ستاره زړه خوشاله دا غدي کې برابر کړي دي د وخت خلیفه وای هو وای ها خو جنونه جوړ کړي هغه ته دې وخت ور کړی وای نه نو وای بیا خرابې ته بسنګ دي تر خپل فطرت سره مشوره وکړه خو دا خرابې ته خرابې ته انسان نه ور دي په خپل خرابه جوړ کړي خو کوم کسانو چې هغه آخرت ته وخت ور کړی آخرت ته آباد هغه فزان مطمئنه ده چې زه رب دغه د پار را لېږلی یم ما ته مالک ویلي و بیا را لېږلی دغه ته هم ستا سره ښه کوم ته لاړ شه لږ محنت وکړه لېږم دې دغه دپاره چې بیا راشي او زه ډېر ښه در سره وکړم دا خبره قرآن کې مختلفو اندازو کې راځي نو هغه دونې مطمئنه یي چې خالي دا پردې ته ګوري یو صحابي وفات کېږي کپړې بدلوي چاته ویل زما په کور کې ښې کپړې راکړه کور والا ورته یې تر پیژ وای ما ته پیغمبر علیه السلام ویلي چې کله کوم سړی رخصت کېږي د دنیا او په ځان پوسي او ښې کپړې په غاړه کې بیا په رب ډېرې ښې کپړې ورکړي زه تیاري کوم مالک پسې ځم اوس ته سر خلاصېږي دوی تیار ده چې خلکو ته وایي ما ته زما ښې کپړې راکړي چې په غاړه کوم زه رخصت کېږم د دې معنا څه له ځانه خبر ده چې هغه خپل رب سره پوره اخلاص کړی دی یو سړی بیمار ده اعصابي مریض ده زنانه پوښتنې ته راځي زنانې ته دی وایي زنانه ورته وایي زنانه ګوره زنانې ته بیا ګوره چې ما که ته لاړې نبي اسلام ته زما سلام وایي پلان ته زما سلام ورسره وایي دا سړی ورته وایي چې ته څه خبره یې چې زه به نبي اسلام ووینم خپل ملګري څوک ووینم که دې نه ووینم زنانه ورته وایي تا پیغمبر اسلام نه وایي لیدلي چې کوم خلک چې مؤمنان رخصت سي مخلص رخصت سي بیا دا روح د مرغۍ شکل اختیار کړي د مرغۍ شکل او د ارواحانو په جنت کې ګډ سره ګرځي ارواحانو په جنت کې ارواحانو سره یو ځای زما سلام به ورسوي زما سلام به ورسوي خلک سلام ورکوي خلک کپړې بدلوي دا وجه په ځان مطمئنه ده هغه خلیفه صاحب چې ډارېږي اوس ابو عظیم ته ګوره اوس ابو عظیم دا اول ابو عظیم درښیم ابو عظیم ته چې کور ته لاړی نو ابو عظیم ته د 100 روپۍ دغه وخت 100 روپۍ یو چا ته ورکړی چې دا ابو عظیم ته وایي ابو عظیم چې کور ته رسېده د خلیفه صاحب سړی پسې راغی 100 روپۍ یې ورکړه ده ورته دا 100 روپۍ د څه شي وایي دا خلیفه صاحب یې ورکړه بېرته راوګرځېد خلیفه صاحب د وخت خلیفه ته راغی یا د وخت صدر صاحب ته راغی دا 100 روپۍ د څه شي هغه دا ستا حق ته ما درکړی درواخه دول په دا مدینه کې نورو خلکو د دین ورکړلې وایي نه ما تا درکړی وایي دا خو بیا زه نه کوم که دا زما د خبرو مزدوري چې ما تا سره خبرې وکړي بیا خو دا زه نه کوم او که د نورو ته سل ورکړي بیا زه هم راواخلم وایي نور ته مې نه دي ورکړي بېرته یې ورکړي وایي زه نه کوم دا ابو عظیم د کور کې څه ستا هم نه اوس مو سر خلاصېږي نو ابو عظیم چې رخصت کېږي ابو عظیم به ولې نه خوشحاله کپړې به سره نه بدلوي 100 روپۍ نه کوم زما په رب قسم ده که مې واخیستې وایي اخیستې نه که د مدینې خلکو ته ورکړي سل نو ما ته هم د خپلې سل راکړه زه هم د مدینې یو فرد خو یم که دې نه دي ورکړې زه نه کوم دا روپۍ دا د څه شي مزدوري ده چې ما دې راکړې اوس سر خلاصېږي
دغه ډول خلک وو نو هغسې مرګ به راغی بیا مرګ لپاره به د هغوی خو مرګ ته ګسر له مخه تیار وو ایله پردې ته انتظار وي چې کله به اوسي کله به پرېږدي پرده اچوي پسې لاس ورنږدې کړه لاس اوس دې پښتو سره د چا ضروري خبره وي هغه وکړي بسم الله الرحمن